نحمده ونصلي على رسوله الكريم. محترمو، د معراج په دی واقع کې چې کوم مختلف قسمه زنانه لیدلی شوي دي په عذابونو کې، نو په هغې کې 5 نمبر هغه زنانه چې د هغې شکل بره د خنزیر په شان دی او لاندې باقي جسم یې د خر په شانتې دی، او دغه رنګې ماران او لړمانان د هغې نه غیر چاپېره دي او هغه چې کوم دی دغه رنګې چیچي. نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې دا هغه زنانه ده چې هغه دروغ او چغلۍ د وجې نه په دې عذاب کې مبتلا ده. نو محترمو، دا دواړه لوی ګناهونه دي او خطرناک ګناهونه دي، او دا یو داسې ګناهونه دي چې په دې کې زنانه او نارینه دواړه شریک دي. نو محترمو، چغلي دا او د دې سره دروغ دا دواړه یو بل سره بیا لازم دي. ولې چې یو انسان چغلي کوي دا به خامخا دروغ هم وایي. مثال زه تا ته چغلي کوم، د ځانه به تفسوې ما تا به چې کوم دی بل کس ته قاروم، بل کس ته به تا غوسه کوم، دارنګې بل کس به تا ته غوسه کوم. لکه په دې پسې یو واقع رایاده شوه، دا یو کس په بازار کې چې کوم دی هغه غلام خرڅو، او دا واضح لګوو چې دا ډېر ښه غلام دی، خو په دې کې یو عیب دی، او هغه عیب دا دی چې دا چغلخور دی. یو کس ویل چې یاره راشه، دا نور دومره ښه غلام دی، چغلي خو دومره غټ سیز نه دی، خیر دا به دې زه وباسمه، خو باقي چې نور برابر وي. بس دغې کس راولګېدو، د ده نه یې دا غلام واخیستو. چې غلام یې ترې واخیستو، نو څه وخت د ده سره چې کوم دی دا غلام موجود و. بیا هغه غلام چې کوم دی چونکې هغه کې خو دغه بیماري وه د چغلۍ ده، نو دغه غلام دغه کار شروع کو. چې شروع کو نو بس د دې مالک چې کوم دی هغه بیبي ته ورغې او هغې ته یې بس د روح شروع کړه. چغلي ورته شروع کړه چې ستا خاوند خو چې کوم دی د بل چا سره تعلقات دي او تا باندې قریب پرېږدي، او بل چا سره به چې کوم دی هغه تعلقات شروع کړي. نو په دې باندې هغه زنانه چې کوم دی ډېر زیات پریشانه شو چې لکه اوس په څه کېږي. دې کس ورته ویل یو کار کېږي، او هغه دا دی چې تاسو چاړه راواخله او د دې د بدن نه چې کوم دی یو د شپې چې کوم دی 2 ویښته کټ کا خوشه ځان سره کېده، بس دا به چې کوم دی د بل چا سره تعلقات بیا نه ساتي. وایي صحیح ده، د شپې چې کوم دی بس دغه رنګې هغه خاوند چې وده شوی دی، خو د هغې نه مخکې دی خاوند ته بیا ورغلی دی، او خاوند ته ویل چې ستا بیبي خو چې کوم دی د بل چا سره تعلقات دی ناجایزه و، ان قریب به تا پرېږدي او بل چا سره به لاړ شي. نو خاوند یې په دې غوسه کړی دی، او ورته وایي که زما خبر په دې د یقین نه راځي، نو بس دا ښځه چې کوم دی شپې ورپسې چاړه راولي او بس ختموي دي. نو هلته دې د خاوند ته هم دروغ دی ښځې ویله، او د ښځې ته هم دروغ ویله. ښځې ته خو دا ویل چې ته به چاړه والې د هغې نه به سر چې کوم 100 ویښته کټ کې. نو ښځه د شپې چې کوم دی بس راغله چې خاوند هسې ځان وده کړی دی، او بس دا د ویښته کټ کوي، خاوند پرې اخ شوی دی. ښه چې کوم دی ته ما لکه اوس ذبحه کې او ما چې کوم دی قتلې، نو اوس د تا نه پرېږدمه. نو هغه خاوند چې کوم دی هغه چاړه اخیستې دا چې کوم دی هغه ذبحه کړله ولاړې کړې ده. دغه رنګې چې بیا د ښځې هغه خاندان والو خلکو ته پته لګېدله، نو هغوی راغلي او دا خاوند یې ولې ذبح کړی دی. دغه رنګې د دې خاندان نوم په خپل منځ کې جنګ جګړه شر فساد او دا قتلونه چې کوم دی دې ته خبر راورسېدله. دا څه وجه وه؟ دا د دغه چغلۍ وجه وه. محترمو، دغه رنګې دغه چغلۍ کې دغه دروغ ویل هم دي، دروغ به خامخا وی. لکه هغه ما ورته ویل چې چغلي بغیر د دروغو نه کېږي نه. نو محترمو، دا دواړه ډېر عظیم ګناهونه دي، لوی ګناهونه دي او خطرناک ګناهونه دي. د
د دې نه چې کوم دی زنانه هم چې کوم دی ځان ساتل پکار دي، نارینه هم ځان ساتل پکار دی. په معاشره کې دا ګناهونه عام دي، د دې نه د بچ کېدلو اهتمام پکار دی، ورنه هغه عذاب چې کوم تذکره مخکې وشوه نو الله رب عزت دې موږ له په دې خبرو باندې عمل کو توفیق راکړي او الله رب عزت موږ د دروغ او د چغلۍ نه وساتي. وما علینا الا البلاغ.